په دښمنۍ کې خوشحالي نشته. په دې کې ورځ هم د خفګان ده، شپه هم د خفګان ده، په دې کې خوب هم د خفګان دی. د ویل ژوند چې کوم دی دا د دوزخ یو حصه ده. له 3 کاله دې د دښمنۍ نه پوره کېږي، یا وایي چې 3 کاله یو شو په دې کې 1 کروڑ روپۍ دا د اختر غرض به داسې وه لکه د غم ورځ چې څنګه بنده کرکټ پروت وي. خو دې مونږ ډز نه مخکې سوچ نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او نن به بیا ستاسو ملاقات د دښمنۍ په اور کې د سوځېدلي یو خاندان سره کومه. دا خاندان هم د 1300 کلونو راسې د دې خاندان په خوشحالو باندې دغه اور بل دی. د دښمنۍ دغه اور دا خاندان څومره په تکلیف کې اچولی دی، دغه ټول تفصیلات په ستاسو مخې ته راوړمه. دا وخت موجود یم ضلع صوابۍ د ترل تحصیل دی او په ګنګوډیر کلي کې. مخکې به ځو قدرمنو ستاسو ملاقات د دغې خاندان سره کومه. د دښمنۍ د لاسه دې خاندان څومره څه بایللي دي، څومره تاوانونه یې شوي دي، څومره په تکلیف کې د دوی د ژوند لمحې تېرېږي. راځئ دا تفصیلات را سره وګورئ. قدرمنو کتونکو تاسو ما سره متحرګل د هغه ورور او وینئ دښمنۍ دغه اور په دوی باندې بل دی. باقي تفصیلات د دوی نه راوړو. متحرګله دا راته ووایه چې څونه وخت نه د دښمنۍ په دې اور کې ستا د خاندان سوځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ټولو نه اول زه تاسو ډیره مننه په راتګ باندې. زمونږ دښمنۍ 4 کاله وشو چې دا شروع شوې ده. سنې ته اوس چېرته شروع شوې؟ 2023 خو شه 2022 کې 2022 کې صحیح ده. دا خو دښمني تازه ده. څونه تاوان ستا شوی دی، د هغې شوی دی، څونه جنازې اوچتې شوي دي؟ دښمني خو ښه شی نه دی جي. دښمني داسې یو شی دی چې دی کې ما جیل هم وخوړه، زما بل ورور په هغه هم دا وه، په ما هم 20 میاشتې موږ جیل وخوړه او په دې کې زمونږ تاوان انتهایي تاوان وشو. صحیح ده. او اوس هم چې کوم دی نو د دښمنۍ هېڅ پته نه لګي. او دښمني چې دی دا ناسور دی، دا اور دی. هر سړي له پکار دی چې ځان د دې خبرو نه وساتي. ځکه په دې کې زما بچي، زما ورونه، زما خوریونه دا ټول ما سره په دې کې ککړ دي. د دوی په تعلیمونو باندې اثر پرېوځي، زمونږ په روزګارو سره اثر پرېوتی دی. نو دښمنۍ کې چا ګټه نه ده کړې. صحیح. دښمن د کلي دی که د بهر دی؟ دښمن جي د کلي دی. د کلي دی. تپوس مې درنه ځکه وکړو چې د کلي دښمني ډېره ګرانه وي. بهر دښمن نه خو به ځان وساتې که نه، د کلي د دښمن سره خو سم نه کېږي. سر جي دا ژوند څنګه تېرې؟ ژوند بس دا دی چې په طریقه ژوند تېرو، هغه شان ژوند کله سړی چې ازاد وي څنګه ژوند تېري، نو هغه شان ژوند په دښمنۍ کې نه تېرېږي. په طریقه ژوند دی، بس په طریقه تېرو او بس د الله تعالی نه بس سوال کوو چې الله پاک د هر چا دښمنۍ چې دی په دې ملک کې، په دې پښتونخوا کې څومره دښمنۍ دي چې د الله ختمې کړي. او دښمنۍ ډېر ناکاره اور دی. صحیح. خوبونه به دې هم نه وي که نه؟ په دښمنۍ کې سرجي ډېرې خبرې داسې دي چې یا د ویلو دي، ډېرې دا نه ویلو دي. خو دښمني چې کوم ده متحرګله ووایه چې کومې د نه ویلو هم دي هغه ځکه ووایه چې ته خو پیسې ما اورېدلی، الله دې ته خلاص کا، خو چې دا نور خلکو خو ته څه زده کړه وکړي که نه. نو بس دښمني چې دا اور دی. اور کې چې کوم دی نو تاسو ته خپله پته چې د اور څه سیزي، نو بس دښمني سړی سیزي. او دښمني په دښمنۍ چې څوک فخر کوي نو فخر په هم نه دی پکار، دا نالت دی. دښمني ښه شی نه دی. دښمني مشران وي د سپیم نه ده ښه. صحیح. تا به دښمنۍ نه مخکې روزګار کوو؟ د دښمنۍ نه مخکې جي په 2014 کې زه چې کوم دی د تحصیل په سطح باندې د ډسټریکټ ریزولوشن کونسل ممبر وم. بیا په 19 کې زما د ډسټریکټ په سطح باندې زه ډي آر سی ممبر یم. اوس هم زه د اصلاحي جرګې ممبر یم. ما ټول عمر منډې والې دي، ما د خلکو روغې کړې دي، ما د خلکو سره منډې والې دي. او په دې وجه مې ویلي د انساني همدردۍ په وجه مې نه زه سیاست کوم، نه زه ممبري کوم، نه چرمیني کوم، او نه زما سیاست ته سوال مې ځکه وکړو چې دښمنۍ نه پس هماغه
کم روزګار کم کار روان دی که نه ختم جی هغه شو خو بس دشمنی کې خو بیا روزګارونه نه کېږي جی ختم شو هغه که نه؟ ختم شي جی دشمني خو هغه یعنې متحرګل هغه سړی چې دا بتاڼو ته د نورو خلکو د رهایۍ لپاره تلو د روغو جوړو لپاره تلو او یو ورځ د ده په لاسونو کې مت کړی رالی بالکل جی ما ټول عمر د دې زمونږ پولیس سټیشن چې کوم دی دا فارمولو ده او بیا زمونږ سره دویمه چې کوم دی دا تانه کالو خان ده او ما د هر سړي دپاره منډه والې ده چا سره صحیح چې ده. ظلم شوی زه د ظلم خلاف چې کوم دی د وخت سر نه د ټولو خلکو ته پته ده چې زه ظلم خلاف یم چې هر چا سره کېږي نو زه یې خلاف یم ما ټول عمر چې کوم دی د غریب مرسته کړې ده ما د مالدار سړي مرسته نه کړې ده نه اوس کوم نه به بیا وکړم زه اوس هم د غریب سړي په حق کې ما بیا به مې صحیح بچو دې سبقونه وویل؟ بچو مې یو مشر زوی مې بي ایس کړی دی دا به د دشمنۍ نه مخکې سبقونه ویلي نه که مخکې ویلي دي سرجي اوس دا واړه چې کوم دي نو زما 4 بچي دي هلکانو یو بي ایس کړی دی بل 12 کړی دی یو 10 یو 9 خو تعلیمونه بیا په دشمنو کې نه کېږي پاتې شو دي بس هغه دغه شان پاتې شو جي صحیح اختر په ورځ کور کې خوشحالي وي د اختر پر ورځ خوشحالي کم ده جي خوشحالي خو هغه چې آزاد ژوند دی او تیری نو پای کې خوشحالي په دشمنۍ کې خوشحالي نشته په دې کې ورځ هم د خفګان ده شپه هم د خفګان ده په دې کې خوب هم د خفګان دی دې کې پاسېدم په خفګان دی صحیح ده جیل کې د څونه وخت تېر کړو؟ جیل کې ما جی 20 میاشتې تېرې کړې 20 میاشتې بالکل جی صحیح ده او ما د سره جیل بل ژوند ورور کې او بهر ژوند کې څه فرق شته؟ بس بار ژوند خو چې دا دی چې لکه آزاد به ګرځې په جیل کې چې کم دی نو د بندیانو بندګي ده په جیل کې دغه نشته جیل کې د جیل ژوند چې کم دی دا د دوزخ یو حصه ده دا دوزخ او سره بیا ستا لګي شان آزاد سړي لپاره ما ستا خو ورسه چې راوا مرغه دې راونیو په پنجره کې دې ما بند سرجي کړو ما چې ما باندې تر نننۍ ورځې پورې 107 ضمانت هم زمانه نه وتلې دا دعوه چې په ما باندې وشوه دا هم په ما ناجایزه شوې ما سره بل ورور په هغه هم ناجایزه شوې زه د جګړې په حق کې نه وم دا وړو جګړه کړې وه صحیح ده او که زه وې نو زما نه به نه ډس کېده او نه به پکې دا دومره مسله جوړېده خواهش دې څه دی؟ خواهش مې دا دی سرجي چې بس الله پاک رحم وکړي او زمونږ د مسلې خدای پاک هوارې کړي زه د دې حق کې یم زه اوس هم یم بیا مې او زه ټولو خلکو ته دا وایم چې دښمني ډېر ناکاره شی دی او الله پاک ته چې د چا هم دښمنۍ دی هغه د خدای په دوستۍ بدلې کړي څنګه بدلی بشي؟ انشاءالله الله چې کوم دی بس چې د الله نه سوال کوي الله تعالی ته هېڅ ګران نه دی د جرګو د دې نظام نه مطمئن کم خلک چې پکې روغې کوي جرګو بالکل جی زمونږ خاص کر زمونږ د رزړو او بیا خاص کر زمونږ د دې غرونو علاقې چې کومه جرګه ده نو هغه خاص کر زمونږ د شاردارې د نارنجي د پرمولو مداخله د دې چې کوم خلک ته جي نو دا بې لالچه خلک ته دا د الله په لار کې دي منډې وي نو دی ډېرې روغې وکړي جي ځکه چې دې کې څه لالچ نشته او نو زمونږ خاص کار رزړو کې د ما تاسو ته کوم کلي یاد کړه نو دوی ډېر په ایماندارۍ باندې صحیح او جی روان دي او د خلکو کورونه روغې او ډېرې روغ کړل جي صحیح دا وایم د دښمنۍ نه مخکې ژوند کې او په وروستو ژوند کې د بیا څه فرق راغلی نو دښمنۍ کې به وروستو راځي جي دښمنۍ کې څوک مخکې نشي تللی ګټه پکې نشته ګټه پکې نشته که یو زه سړی به دا وي نو ووایم چې لکه مخکې به دغه ځای کې به د نالې د یا راخوړلې دی په غاړه به کټ واچو پکې به سملاستې بې درده به اوده وې اوده به م د شپې به هم که زه د خوړ په غاړه پروت وم ما سره به هېڅ غم نه اوس چې به کوټه کې اوده مې نو بالکل خوب به دې بې ارامه بې ارامه وي چرمخکې چې څه ټک وکړم ته به راټوپ بس دښمنۍ کې نه دی دا زوال دی دې کې به د هر شیز نه ته دغه کوي صحیح او جي څه اندازه ته لګي چې د پیسو دې څونه تاوان شوی پیسو خو جي زما کم از کم د کروڑ د پاسه لګېدلی دی لا 3 کاله دې د دښمنۍ نه پوره کېږي یا وایي چې 3 کاله یو شو په دې کې 1 کروڑ روپۍ دا ما تاسو ته چې کومې غټې دغه دي تا ته ما یادې کړې دي که زما د کور خرچ دا ما نه دي یادې کړې صحیح الله دې ته مخکې خیر کړي بس الله ته به دا سوال کوو چې څومره هم د دې خلکو زمونږ خاص کر په دې ډسټرکټ صوابۍ کې په دې پښتونخوا کې څومره هم کورونه روان دي دښمنۍ دي الله دې په دوستۍ بدلې کړي صحیح متحرګل یو سوال درنه بل کومه چې د دښمنۍ کې ګټه هم نشته عزت هم پکې نشته پیسه هم پکې نشته
تاوان هم دی، بېعزتي هم ده، نقصان هم دی. دا موږ پښتانه په د ډز کولو نه مخکې سوچ ولې نه کوو؟ اصل خبره دا ده سرجي چې سوچ پکار دی. غټو غټو خبرو باندې هم ډز کول نه دي پکار. ما خو تاسو ته وویل چې دا خبره د وړو نه روانه ستا شوې خبره نه کوم، ستا خو ماته نه ده پته چې پر څه باندې شوې ده که نه. خو زه تا وایم لکه په هغه غټو خبرو باندې هم مرګ نه دی نه دی پکار، پکار جی په غټو خبرو هم نه دی پکار. ځکه چې که سل مړي مو کې نو دا خلک وایي دا مشران که نه چې ټوپک دې بل ته ونیوه، دا داسې شوه چې دا دې ځان ته ونیوه. ټیک ده. نن سبا خلک به دې مرګ کوي، وایي زما په ټیک ټاک باندې ریکمنټ غلطه کوو، زما په ټیک ټاک په کمنټ ته غلط دا د ناپوهه خندا دی جی. هغه وکړه که نه، په دې هم خلک مرګونه دا کوي. ناپوهه دی جی، نادان دی. مړی یو انسان قتل کول چې کوم دی دا ټول انسانیت قتل کول دی. او بس سوال به د الله نه کوو. صحیح. طاهرګله د دشمني دونه وخت وشوه که نه، په دې کې د پښیمانتیا کومه لمحه ده، کومه هغه خبره ده چې هغه تا ډېر زیات زور دله درکوي اخلاقي طور؟ اخلاقي طور دا دی جی چې ما به هم تاسو ته ووایو چې ما به ټول عمر منډه والې ده. زه اوس هم په دې حق کې ما چې زه د غریب سره امداد وکړم، زه منډه ووهم. او ما که منډه والې ده هم په څه لالچ مې نه راوالې. ټیک ده. ما خپلې پیسې په دې غریب هغې خو ته فخر کې، دا خو تا د فخر کارونه کړي دي. پښیمانه په څه باندې، څه درنه داسې وشو په دې دوران کې؟ نو پښیمانه خو زه ما تاسو ته ووایو که چېرې زه په دې موقع باندې هم نو ډز به هم نه کېده. دا ښادي وه زما د زوی واده و، په دغه راز باندې دوه لالې ما کړې وې، کټوې باندې وې، دیګونه باندې. په دغې باندې خبره نه کوو. په دې خو خپه یې که نه چې بل طرف ته یو انسان مړ دی؟ بالکل پې خپه یم جي. انسانیت، انسان ډېر دروند شی دی جي. بالکل پې خپه یم. په دې چې څوک قهر کوي نو هغه ښه خبره نه ده. ټیک ده. دا وخت موږ سره د مطهرګل بل ورور ولاړ دی، دوی سره هم څه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له تاسو به راته څه ویل غواړئ؟ نو بس موږ دواړه وروڼو باندې دعوه شوې وه. ته هم جیل ته تللی وې؟ او زه هم جیل ته تللی وم. څونه وخت جیل دې خوړلی و؟ 27 میاشتې موږ دواړو وروڼو تېرې کړي. 28 میاشتې. صحیح ده. دا ته څه کار کوې؟ ما به جي خپل پریکټس کوو دلته کلینیک مورګان ګوډیر پول کې. ډاکټر یې که نه؟ او جي. ښه صحیح ده. او د پراپرټۍ کار به ورسره هم کوم. پراپرټۍ کار به کوم. مقصد مې دا دی چې لکه په دې اسمان کې چې را مرغۍ کومې ګرځي دغه شان مثال دی. څه ډایرکشن به دی، دا ډایرکشن نه مطلب دا چې چېرته به لاړې تلې به که نه؟ بالکل. او جي کولا ور طرف ته ډېره د هوا مرغوې را وینیولې په جیل کې واچولې که نه؟ بالکل. نو خو به ستا دپاره بس یو بله دنیا وه. هغه زما دپاره ډېره ناشنا دنیا وه. کله چې زه دننه شوم نو جیل ته مونږ لاړو، نو د بار خو جدا پروګرام او دننه چې مونږ کله لاړو نو هسې جدا غوندې دنیا وه. ځکه چې هلته قسمه قسم کریمینل خلک وو او مختلف قسمه کیسونه خلکو کړي. نو بس خو 24 غنټې به په پریشانۍ کې، په خفګان کې بوده کېدو، په خفګان کې به پاسېدو. دواړه وروڼه یو ځای وئ؟ دواړه وروڼه یو ځای وه. په 23 میاشتو کې خو باندې اخترونه هم راغلي. په دې 23 میاشتو کې په موږ باندې 15 اخترې راغلي دي. دا موږ په جیل کې تېرې کړي. نو بس د اختر ورځ به داسې وه لکه په هر یو جیلي باندې، په ټولو په موږ باندې د اختر هغه ورځ به داسې وه لکه د غم ورځ چې څنګه یې بنده کرکټ پروت و، دقه شان ورځې. صحیح ده. څه نوم دی؟ اجمل خان. اجمل خان. بیا خو دې مونږ ډز نه مخکې سوچ نه کوو؟ نو بس پکاري او ډز ډېر په لویو لویو خبرو کول نه دي پکاره، او ډېر زیات سوچ کول پکاري. ځکه چې دا ډز چې دی دا ډېر اسان کار دی او په دې باندې 1 سکنډ لګي، خو د دې په پاکولو باندې او د دې په دغه باندې بیا ډېر وخت لګي. دا سړی دی، ده به جرګې کولې که نه؟ او د به خلکو دا د ډي آر سي ممبر ډز وشو، دی بیا څونه عزتداره سړی دی، قانون په حرکت کې رالی او د لاسونو تتکړۍ رالی که نه؟ بالکل. تا چې ده ته کتل هم ستا د زړه نه خو به قطره قطره وینې څڅېدې. زه به ډېر زیات، دا زما مشر ورور و، لکه ده باندې د پلار د حیثیت یې درجه یې ده. بالکل. اوي نو ما به خپل ځان ویم یاره چې زه په دې جیل کې په ما دعوه شوې، خیر ده، خو چې په ده باندې دعوه نه وي شوې، زه په دې ډېر زیات خفه وم په دې خبره باندې. ما به وی چې یاره زه پکې 15 کاله سزا شوی یم، زه د دننه هم پروت وې، خو چې دې نه وې دننه. نو دې خبرې به راله ډېر زور راکوم. صحیح ده. هر خواهش دې څه دی؟ نو خواهش خو مې دا دی چې لکه مونږ وایو چې یو غلطي ده شوې ده او ډېره غټه غلطي شوې ده، او په دې کې تقریبا زمونږ د رزړو په سطح باندې 25 ډېرې درنې جرګې زمونږ په دغه کې وشو، خو الله پاک ته به لا منظور وي نه.
نو خواهش خو زمونږ دا دی چې مونږ وایو چې په هره طریقه باندې چې خدای پاک زمونږ دا روغ وکړي که د نه اوږې ستاسو له ټوپک نه سپکې شي سپکې شي ځکه چې لکه مونږ چې تسلیم نه شو که مونږ چې ته ځو نو لکه تش تور تلیم نه د شو یېرې ژوند وي د یارې ژوند دی بل که شپې ته چې ته روان یې ټوپک د سره وي او د یو ځای نه پیشو چې تر ټوپ کې ګیدړ ټوپ کړي که نه نو ته به وایې چې څوک ناست دي هر ټایم به تیارې رډي وي نو ډېر د خاطرې ژوند دی او د پریشانو ژوند دی نو او په دې کې ګټه پکې چا نه ده کړې دا سراسر نقصان دی تاوان دی او د دنیا په کم سب کې چې خلکو سره ولاړې د هغه سب نه 50 کاله وروسته په شا باندې راولي کشرانو ته خپل کشرانو ته اوس څه نصیحت کوئ نو بس د خپلو کشرانو ته خو موږ دا نصیحت کوو چې موږ ته وایو چې بای جنګ جګړې به بالکل نه کوئ که بار د سره په کرکټ کې په دغه کې کنزل څوک وکړي وال او څپېړه دغه وشي نو لکه برداشت به کوئ خو کوشش به کوئ چې د جنګ دغه به بالکل نه کوئ چې لکه دا خبر موږ له کور ته رانشي چې موږ ته دا څوک نه وایي چې بای ستا واره ستا خوري چا سره جنګ یې وکړو یا جګړه یې وکړه ځکه چې دا په ډېر لږ ټیم کې کېږي خو په پاکولو دی بیا ډېر لوی غټ ټیم لګي او دا بیا یو داسې پایاو دی چې د دې اډو سر نه معلومیږي او هېڅ پته نه لګي روغه کېږي نه کېږي مثال په طور په مونږ کې څوک مري پوه شوې نو په هره خبره باندې لکه سوچ کول پکار په دې باندې چې مرګ آسان دی خو بیا به دا سوچ کوي چې زه به مرګ وکړم خو یار چې دا سړی به ما سره دی به ما معاف کړي دی به ما سره روغه وکړي که به نه کړي نو دا هر چا داسې سوچي او زما نه مثال په طور که چا مړی وکړو نو زما به هم دا سوچي چې لکه زه به څنګه معاف کول به څنګه صحیح خو الله دې وکړي چې ستاسو خبره کې د روغ د امن فرشتې وګرځي ته په خپل هغه باندې ملامته یې پښیمانه یې رور دې په دغه باندې پښیمانه دی نو قدرمنو تاسو د دوی دغه خبرې واورېدلې او په دې کې مې یو بنیادي مقصد دا دی چې پښتنو ډس کول اسان وي خو د هغې شاته چې کوم څه وي بیا که نه زه به یوه خبره وکړم هغه زلمي ته هغه کشر ته چې هغه بل ته ټوپک نیسي او مرګ کوي نو ټیک ته تا خو ډز وکړه تا خو یو پردی مور وژړوله تا خو پردی یو بچی یتیم کو پردي رور نه د رور واغېستو د خور نه هم رور واغېستل خو بیا ستا د مشر عزت هم محفوظه نه وي ستا مشر به جیل ته ځي د هغه لاسونو ته به هتکړۍ اچولی کېږي دغه شانته کې ستا کاروبار به متاثره کېږي ستا نه به خوشحالي اخیستلی کېږي ستا ژوند به په تکلیف په درد او په غم کې بدلیږي د خدای لپاره د امن لار خپله کوي او د ډز د بدامنۍ نه ځان وساتئ په غټو غټو خبرو باندې یو بل معاف کوئ مرګونه مه کوئ خوشحاله اوسئ خادم غواړم